السلام علیکم. زما نوم د مس نوشین، زه د چارسدې سپورټس کوارډینیټر یم. چې زه به دا ووایم چې دا کم کالج سکول او کالج پوزیشن ډېرې راغللې پرایویټ اداره د دې پرنسپلان چې کوم دي دا سپورټس پروموټ کوي، د دې پیرنټس چې کوم دي پروموټ کوي، دي سپورټس کوي. نو په دې وجه باندې هغوی چې کوم دي ډېر مخکې شو. یو سره د سپورټس ټیچره چې زما غوندې کې وي، بیا خامخا موږ محنت کوو، نو هغې نه چې کوم دي موږ ښه ټیم موږ ته روزي او هغوی به خامخا پوزیشن یې اخلي. کم سکول چې دلته کې نن زیاتره پوزیشن یې وړلې، هغوی په نیشنل لیول باندې لوبه کوي. د هغې تقریبا 10 پلیئرز چې کوم دي نیشنل ایتھلیټس او نیشنل پلیئرز دي. نو بس دغه وجه دا چې هغوی سره موږ هم محنت کوو، هغوی پیرنټس هم سپورټ کوي او پرنسپل هم سپورټ کوي. کتونکو دا مخال چې تاسو ما سره وینئ، دا مس نوشین ده، د سپورټس چې کومه ده د جینکو په پرمختګ کې په چارسه کې دی یو ډېر مهم کردار دی. خو دغه پټه خیره وه دا موږ راویستله. د دې په وجه باندې دې وخت کې 4-5 داسې جینکۍ دي چې په نیشنل کچ باندې په مختلفو لوبو کې چې کوم دي نو تللي دي مخکې. نوشین صاحبه، دا پوښتنه لرو چې تاسو دلته کې دا کوم کوارډینیټر یې، نو دې کې اوس پوزیشن چا واسطې و؟ دغه تفصیل هم راته یاره جی په دې کې زیاتر پیس کالج په هر ایونټ کې فرست راغلی دی. یو نیم داسې و چې هغه زمونږ په چارسده کې په فرست ټایم کېدو لکه تروبال، نو هغې ماشومان یې مونږ سره ډېرې تکړه نه وې، خو به هر حال بیا هم هغوی ډېر ښه سیمي فاینل پورې ورسېدل او اوورال د تنګي کالج ماشاءالله ښه هغه پوزیشن یې پکې راغی، فرست راغلل. او نور ټول ټیمونو کې پیس کالج چې کوم دی هغه فرست او سیکنډ رنر اپ، چونکې د دې یو 2 ټیمونه مونږ جوړ کړي وو او هغوی ماشاءالله ټیلنټ پکې ډېر و. نو بس دغې وجې چې کوم دی مخکې ځي. او څنګه چې موږ ډېر د مشکلاتو سره د دې خلکو دا کمنټس، دا سوچ، دا ویژن، دا فکر ګورو، آیا د زنانو کردار دا دلته ضروري نه دی؟ نو داسې به تاسو ته هم ډېر مسایل راځي که نه، دلته کې انټرویو کولو یا دلته مخې ته راتګ، نو په دې څه وایې؟ نو زه دا وایم چې هغه والدینو ته یا هغه خلکو ته څه میسج ورکوي چې هغوی خپلو بچو له لوبو طرف ته هم رایب کړي؟ یاره جی د ایجوکیشن سره سره چې کوم دی سپورټس هم ډېر زیات ضروری دی. دا پکار دی چې ماشومان پیرنټس رولیږي او دلته کې داسې هیڅ قسمه دغه نشته دی چې مطلب پیرنټس دی منې کوي چې دې ځای ته مه راځئ. دا ډېر ښه ځای دی او د دې نه به چې کوم دی د دې مخکې ځي، یو نوم به یې کېږي په نیشنل لیول، په انټرنیشنل لیول باندې هم د دې ځای نه به د چارسدې پلیر وځي. کتونکو، تاسو د مس نوشین خبرې ترې واورېدلې. موږ به ځو ډسټرکټ افسر تحسین الله صاحب لا. یقینا چې کله نه د چارج اخیستی دی، زموږ د چارسده کې رنګینې راغلي دي، ښکلېوالې راغلي دي او مستقبل کې موږ داسې وینو الحمدلله چې دلته به میل او فیمیل په انټرنیشنل کچه باندې ولوبېږي. د هغې غټه وجه دا ده چې سپورټس محکمات دغه شانتې لوبغاړو ته هغه ټول مراعات ورکوي کوم چې نه مخکې موږ لیدلي وو او زموږ یو خوب و د هغې تعبیر وشو. نو دې کې زه کریډ چې کوم دی خو د دې ځای سټاف ته ورکوم. نو څنګه چې ډپټي کمشنر او اډیشنل ډپټي کمشنر ثانیه صافي چې څومره خبرې کولې، نو په تحسین الله صاحب بیا ختمولې. تحسین الله صاحب نن دلته کې دا مقابلې وشوې، خو د دې تفصیل هم راته لږ وویله. او دغه یو خبر هم سوال هم دی چې دلته کې سرکاري سکولونه هغه شانتې وده بیا نه موني، هغه شانتې پوزیشنونه نه اخلي، څنګه چې نجي سکولونه واغستې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. څنګه چې تاسو ته پته ده چې دا چارسده سپورټ فیسټیول اختتامي تقریب اوس شو او زموږ ایډیشنل ډپټي کمشنر جنابه ثانیه صاحبه چې کوم دی نو هغې د دې مهمان خصوصي وه. دې کې چې کوم دی نو د انټر سکول د دې نه مخکې موږ یو کمپټیشن کړی و، په هغې کې چې کوم دی نو زیاتر کوم ګورمنټ سکولونه چې کومونه هغوی پارټیسپیشن کړی و. اوس زه به دا ووایم چې دا څنګه د حکومت لګیا دی، که تاسو وګورئ نو زیاتر چې کوم دی نو د سپورټس اکټیویټیز چې کوم دی نو هغوی زیات توجه یې ته ورکړې ده. ورسره د پرایویټ کم سکولز چې کوم دي، خاص کر په چارسده کې چې کوم دی نو پیس کالج دی، آی سی ایم ایس دی، انسپایر راغلی و، دی کې نور چې کوم دی نو پرایویټ کالجز او سکولز چې کوم دی نو دی کې پارټیسپیشن کړو. او زه دا ووایم چې بلکې د پرایویټ څومره سکولز چې کوم دی نو هغوی بلکې باقاعده د سهار یې دلته ماشومان موږ له رالیږي او ذاتي دلچسپي پکې اخلي او ټریننګ یې دا کوي. خاص کر د پیس چې کوم دی نو پیس ځان له 2 کوچز چې کوم دی نو هغوی هایر کړي دي، هم زموږ په ترو باندې دغه کړل او باقاعده هغوی ته منتلي پیسې ورکوي. نو د هغوی انټرسټ دی. ورسره آی سی ایم ایس دی، نیو مسلم چې کوم دی نو انسپایر دی، نو دوی لګیا دي په سپورټس کې ډېر زیات کار کوي او انشاءالله الرحمن ډېر زر چې کوم دی نو د
باچا خان یونیورسيټي وایس چانسلر صاحب چې کوم دی نو هغه ډېر زیات انټرست په سپورټس کې شو کړی دی او بل ور دلته اوم لینک راغلی هغه ما ته وویل چې یاره یو جاینټ ایډونچر چې کوم دی نو یو ایجوکیشنل سپورټ فیسټیول چې کوم دی نو دلته منعقد کوو چې په هغې کې د باچا خان یونیورسيټي سره کوم رجسټرډ کالجونه دي یا د هغوی خپل کوم ډپارټمنټس چې کوم دي نو د هغوی ترمنځ چې کوم دی د میل او د فیمیل کمپټیشن چې کوم دی نو دا به کوو دغه شانتې د سرکاري سکولونو هغوی توجه نشته دی نو هغوی له څه پکار دي بالکل د دې نه مخکې چې کوم دی نو موږ د سرکاري سکولونو انټر سکول کمپټیشن چې کوم دی نو هغه موږ کړی دی او زمونږ چې کوم دی نو په دې کې خو موږ ټول مطلب دا که ډیو میل دی او که ډیو فیمیلز دی موږ هغوی ته ویلي دي موږ ورته ویل چې خپلو ګروپونو کې وکړئ هغوی په خپلو ګروپونو کې شیر کړي دي په دې کې سرکاري سکولونه پکې راغلي دي د پړانګونه راغلي دي 400 د هاس پکې راغلي دي د رزرونه پکې راغلي وو د شیرپونه پکې راغلي وو سکولونو کې پارټیسپیشن کړی دی خو ما تاسو ته ویل چې څوک زیات محنت کوي هغې ته چې کوم دی نو صله زیاته ملاویږي نو ما څنګه چې ما تاسو ته ویل چې پرایویټ سکولز چونکې د هغوی وسایل زیات دي دغه دي نو هغوی انټرست زیات دی نو دې وجې نه تاسو وکتل چې زیاتتر حالان کې تاسو وکتل په ریزلټ کې چې کوم دی نو سرکاري سکولونه او کالجونه چې کوم دي نو موجود وو خو د پرایویټ کالجز یا سکول چې کوم دی نو هغوی له ګڼ تعداد کې وو ډیره زیاته مننه کوم کتونکو صوبایي حکومت دې ته توجه ورکوي خو اصل وجه چې کومه ده دا د ډسټرکټ افسر کار وي نو دا په ټوله پښتونخوا کې خو تاسو سرګرمۍ وینئ نو زموږ په دغه چارسده کې په نظر راځي او دا کریډ چې کوم دی تحسین الله صاحب ته ځي یقینا چې نن ورته په دې تقریب کې ټولو خلکو دغه کریډ ورک او موږ ورته خو هم دغه کریډ ورکو چې زموږ دغه نوي کول چې کوم دی دغه مخ په وړاندې لاړ شي بل دلته کې د ماشومانو چې کومه ټیبلو شوه نو هغې کې چې کوم دی اسپایر سکول څنګه یادېږي بل ورځ خلکو یاد کړو نو د هغه ماشومانو نن هم ذکر کېده چې دغه کې آی سی ایم ایس او پیس هم دغه خپل ماشومان تیار کړي خو د هغوی هغه پوزیشن نو په هغې نن پیشي پناه یعنې هغوی نشته دی خو د هغوی باس کېده دغه محمود جان عمرزی هم د دې ستاینه وکړله موږ سره یو ډېر سینیر جرنالست چې کوم دی سراج صاحب موجود دی او سراج صاحب سره غواړو چې لږې خبرې اترې کړو زموږ د دې معاشرې دا زنانه ذات چې کوم دی دا به مخکې راځي د خلکو دغه کمنټ چې ګورو دا خبرې چې ګورو چې زنانه ته لوبې نه دي پکاره نو یو ضلعې نه نمایندګي چې کوي دا په نیشنل کچ باندې دا لوبغاړي وځي نو دا به دغه ضلعې دغه پښتونخوا نمایندګي کوي سراج صاحب دغه پوښتنه لرمه د خلکو دې سوچ ته به څه جواب ورکوي لفخان وروره زما په خیال په خلکو په سوچ کې ډېره غټه تبدیلي راغلې ده چې کوم دغه فیسټیول موږ دلته ولیدو نو چې څومره جوش و خروش د هلکانو دغه ایونټ کې کلو نو نن په اخري ورځ باندې دغه جوش خروش د جنکو په فیسټیول کې موږ ولیدو که چېرته لږ ډېر کمې بیشې په سوچونو کې لا پاتې دي نو د هغې والدینو ته زه دا وایم چې ګوره زموږ د پاکستان نیم آبادي چې ده بلکې د نیمې نه زیات آبادي دا په ښځو باندې محیط ده که موږ وګورو د ووټ چې کوم دی ووټ د ښځو سیوا دی په هر میدان کې د ښځو تعداد په پاکستان کې سیوا دی ټیک ده واحد لوبې دي چې په دې کې کم دی اوس په لوبو کې ولې کم دی په لوبو کې ځکه کم دی چې موږ د ماشوموالي په سطح باندې خپلې جنکۍ لوبو ته نه دي روښکلي ټیک ده زموږ یو لوبغاړې خوښه ده خو د بل خور لور هم خوښه ده دا هم نه ده خوښه چې زما خور لور دی لوبغاړې جوړه شي هغه د کرکټ کې نوم پیدا کړي باسکټبال کې د نوم پیدا کړي په بیسبال کې د نوم پیدا کړي نو زما په خیال دغه سوچ اوس په خلکو کې ختم شوی دی که تاسو له سوچ خبره کوئ نو په والدینو کې دغه سوچ ختم شوی هغه د هغې بنیادي وجه دا ده چې خلک اویر شو سوشل میډیا د وجې ستاسو په چینلو په ذریعه د بل چینل په ذریعه د بل په ذریعه باندې د اخبار په ذریعه د ریډیو په ذریعه باندې خلک هغه مخکې رابطې نه وي اکسیسیبلیټي نه وه خلک به نه خبرېدل چې به یوه جینۍ څومره مخکې تللی شي اوس خلک د دې نه خبر شو لکه موږ ولیدل له تنګي ټیمز دلته و د جنکو نو تنګي خلک چې اوس دغه د دې جنکو دغه پرفارمنس ګوري چې یاره د فلانکي کاکا لور په فلانکي لوبه کې فلانکی میډل واخیسته هغه به هم وایي چې زما لور مخکې لاړه شي که د تحصیل شب قدر یو جینۍ خپل کلي ته لاړ شي هغه دغه هلته وګوري چې هغې یو ایونټ کې یو میډل ګټلی د هغې ګورنمنټ ډیفینټلی دغه وایي چې یاره زما لور دې مخکې لاړه شي نو زما په خیال سوچ خو بدل شوی دی اوس صرف سپورټ پاتې دی چې موږ خپلې لوریانې سپورټ کو موږ خپلې خویندې سپورټ کو او هغه موږ مخکې راولو هغوی ته موقع فراهم کو او زما په خیال ډېر زیات غټ سپیس شته دی ډېر زیات موقع شته دی لکه که دلته موږ وګورو نو ډېر ښکلی دغه وشو فیسټیول هم وشو او دې سره سره ډېر زیات فیسیلیټیز دي دلته نو د جنکو د لوبو میدان ته راتلو لپاره ډېر زیات موقع شته که موږ ګوره کرکټ ته سوچ وکړو کرکټ په پاکستان کې هر څه دي نو کرکټ کې بیا هم خلک هم ګڼ دي فیورټزم ورته ډېر دی اشتهارات هم ډېرې پیسه هم پکې ډېره ده نو هغه هلته په پوره پاکستان نه دغه 1100 کسانو کې ځان ورته نه کول ګران دي خو جنو کو طرف ته داسې بیا نشته دي هغوی ته ډېرې موقع دي که په بیسبال ته راځي سکواش ته راځي بیډمنټن ته
ته راځي. لکه موږ ګورو لاست ټایم دلته ایونټ شو د لاهور ماهور شهزاد او د کوټې بشیر یو جنیو نوم یې زه دا ټایم غلطېږم پلوشه بشیر ته موږ ګورو د کوټې او د لاهور خلک راځي او دلته زموږ په 400 کې لوبه کوي هغوی دلته نوم پیدا کولی شي. زما د 400 بچی هم دلته نوم پیدا کولی شي. زما په خپل سوچ انشاءالله بدل شوی دی او که لږ شانتې موږ خپلې خویندې میندې سپورټ کړئ نو انشاءالله دوی به په لوبو کې دغه شانتې غټ نومونه پیدا کړي. ډیره زیاته مننه کتونکو ډیرې تفصیلي ګټورې خبره سره سراج صاحب وکړې چې سوچ بدل شوی دی او اوس سپورټ پکار دی او یقینا موږ ولیدل چې پلار هم ورسره راغلی او مور هم ورسره راغلی و دلته چې دا کپ اخیسته ډېر زیات خوشحاله وو. نو زموږ خو 400 ده او زه دغه سپورټس محکمې چې دا څنګه سرګرمۍ روانې کړي دي همدغه شانتې به روانې دغه تقریبا سره ټول چې کوم دی شریک زموږ سره اوسي.